یو بزرگ رحمت الله علیه په مجلس کې به خلک کېناستل، نو ده دا ملګري به چې ترې پاڅېده نو ده به ورته وایي یو ځای مه ځئ، چې ما نه وځئ بس جدا شئ سره، یو ځای مه ځئ. ولې چې یو ځای روان شئ تاسو به لاس نیولی وي سره بس ودرېږئ، یوه ځي کې به ودرېږئ. تاسو به دا ښځې کتلي وي چې کله کور نه څوک ځي که نه نو یوه ګانټه دې په کټ کې کور کې تېره کړې وي، او چې کله ځي په دې چلتې چلتې په دې لارې کې په دروازه کې یوه ګانټه بله دې تېره شي او دوی لا مجلس نه ختمېږي. نو دقه شانتې تعلقات چې دي دا هم په عبادت کې یو غټ د منع سبب جوړېږي. نو همیشه دپاره داسې خلکو سره بیا ناسته نه دی پکار چې هغې په وجې سره تا په عبادت کې څه کمی راځي، کمی درته محسوس شي. او دریم چې دی څلورم نمبر امام غزالی صاحب فرمایي منهاج العابدین کې عبادت کې رکاوټ هغه څه شی دی؟ هغه دنیا. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دنیا سره محبت مه کوئ، دا به تاسو ته ډېر غټ ضرر تر ورسوي. فرمایي دنیا سره چا محبت وکړو آخرت ته پاته، آخرت سره چا محبت وکړو دنیا ته پاته. نن دنیا سره محبت نور څنګه وي چې مونږه سهار نه ولاړو تر ماښامه پورې، چې کله د ماښام مونځ وخت راشي بیماري خو یو ځان له شاید عذر دی، خو دا روغ خلک پته نشته چې څه یې وخوري که څه ماښام کې مونږ ته څوک په سترګو نه ښکارېږي. ولې ورکعو مع الراکعین، حکم دی رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. ماښام جمع هم واجب دی چې څنګه د ماسپښین ته راځئ په شوق سره او کوئ واجب دی، مازدیګر ته راځئ په شوق سره کوئ، داسې ماښام هم په روژه کې در باندې واجب دی چې بیمار نه چې عذر دی نه چې عذر یې بیا الله تعالی رخصت درکړی. خو ما عزتمندو اصل خبر څه شی دی؟ دنیا محبت دی.